محترمو مسله دا ده چې اوس یو کس کویدنې وکړه منګني وکړه نو دا د دغه کویدن نه پس د خپلې ښځې سره په موبایل باندې خبرې کولی شي او کو نشي کولی یا اس ام اس کولی شي او کو نشي کولی. نن سبا د عرب کې دا مسله ډیره ده چې یو هلک یو جنۍ د هغوی کویدن وشي نو بیا د هلک هغې ته چې کوم دی یا موبایل ولیږي یا هغه ځان نه موبایل پیدا کړي بیا دوی یو بل سره خبرې کوي. نو آیا شریعت کې دا جایز دي او که ناجایزه دي؟ دویمه مسله دا ده که اوس په دغه کویدن کې نکاح وشي، نکاح وشوله خو رخصتي نه ده شوې، یعنی صرف نکاح وشوله خو دا جینۍ یعنی واده شوې واده هغې ته موږ وایو چې رخصتي وشي له دې هلک کور ته لاتلې نه ده. نو آیا چې نکاح په دې کویدن کې وشي نو بیا د دې نه پس په موبایل خبرې کول یا اس ام اس کول دا جایز دي که ناجایز دي؟ په دې دوو خبرو باندې خبره کومه. محترمو ډېره اخمه مسله ده، ډېرو خلکو سره دا یعنی شیر کوي. نن سبا د دې باره کې مانه خلک تپوسونه هم کوي. نو زه ورته بیا دا ووایم تاسو ته په دې ویډیو کې اوس ویم. اوس یو کس ته اولنۍ مسله دا ده د کویدن وکړله منګني وکړله خو په دې کویدن کې په دې منګنۍ کې د نکاح نه ده تړلې. نو ده خو دا جنۍ یعنی موږ پښتانه ورته دا وایو چې یاره دی ونیوله او دا د شوه کویدن وشوله پښتانه ورته وایي دوا خیر او دغه شان کویدن وشوله خو اوس د دې هلک او د جنۍ نکاح پکې نه ده تړل شوي. نو د دوی چې نکاح نه ده تړل شوي نو دوی د یو بل دپاره لا پردي دي او د پردۍ سره مونږ چې ته نامحرمه وایو د نامحرمې ښځې سره خبرې کول، لاس میله وهل یا که په موبایل یو کو داسې خبرې یا د هغې سره میلاوېدل لکه هسې ملاقات کول دا ناجایزه دی او دې کې ډېره سخته ګناه ده. نو دغه وخت کې چې د دوی نکاح نه ده شوې د دوی یو بل سره په موبایل باندې خبرې کول یا اس ام اس کول دا بالکل ناجایزه کار دی، دوی پې سخت ګناهګاریږي. یو مسله خو دا شوله ځکه چې نکاح نه ده شوي نو دا د اړوسه ده نه ومېرله شوه چې یاره دا د ښځه شوه خو هسې په نوم باندې کار نه کېږي. شریعت موږ ته حدود ښودلي نو ده چې لا نکاح نه ده شوې نو د ښځه لا دغه ټایم کې نه ده. دا یو مسله شوه. نو که دوی یو بل سره اس ام اس کوي یا خبرې کوي نو سخته ګناه ده. څنګه چې ده نن سبا خو د الله رحم وکړي لکه زیاتتر پردي هلکان پردو جنکو سره یعنی خبرې هم کوي اس ام اس هم کوي او نور قصې هغه تاسو ته معلومې دي هغه هم کوي، سخت ګناهګاریږي. الله دې ټولو ته د توبې توفیق نصیب کړي. دویمه مسله دا ده چې اوس په دې منګنۍ کې په دې کویدن کې د دوی نکاح وشوله خو واده لا نه ده شوې نې رخصتي نه ده شوې دا جنۍ یعنې د هلک کور ته نه اتلي د دې به اوس څه خبرئ. نو محترمو دې کې اوس دا خبره ده چې په معاشره کې په عرب کې په کوم ځای کې چې ژوند تېرېږي او دا پښتانه یو خبره بده ګڼي نو ښه خبره ده چې دې نه اجتناب وشي، د دې نه ځان وساتلی شي. اوس فرض که د ده خپله یعنې نکاح ورسره وشوله د ده په کویدن کې منګنۍ کې نکاح وشوله نو سبا خو د الله رحم وکړي چې څنګه کویدن وشي او منګني وشي نو که نکاح شوي او که نه شوي نو هلک دا یو فرض ګڼي چې موبایل پیدا کړي او جنۍ کره ولیږي یاره دا ول ورکړه دا خو زما ښځه ده. دا خو نن سبا یو الله دې رحم وکړي دغه هلکانو دغه سیسټم شروع کړی دی. نو نکاح شوې ده په کویدن کې خو لا رخصتي نه ده شوې نو ښه خبره ده چې خبرې ورسره نه کوي. ښه خبره ورسره دا ده چې خبرې دا ونه کړي ځکه دې کې بیا نورې مسلې هم راځي، نورې مسلې پکې بیا پیښېږي. اکثر دا جنۍ او دا هلک په موبایل خبرې کوي اکثر پکې بیا ورانې راشي نو بیا واده ته هم نه تیارېږي ځکه چې دوی د واده نه مخکې د رخصتۍ نه مخکې خبرې یو بل سره شیر کړي او نن سبا خو د غټ موبایل دور دی نور تاسو پوهېږئ چې هغې باندې ویډیو کال کوي یو څه کوي بل څه کوي نو اکثر یې بیا د یو بل نړه تور شي په واده کې غټه مسله جوړه شي. نو ښه خبره ده د علماو لیکلي چې اجتناب د دې خبرې نه وشي یعنې ځان ته وساتي هلک او جنۍ بل سره خبرې نه کوي چې بیا واده وکړي بیا ټوله شپه کښېنئ که نو خبرې کوئ نو دې نه ځان ساتئ. دا ډېر ملګري اکثر تپوس کوي نو دا د دې چې کوم دی دا اخمه دا مسله وګڼئ او دا ډېرو خلکو سره شیر کوي ځکه ډېر نوجوانان هغوی یعنې کویدنې کړي او بیا یعنې بار ملکونو کې یا دلته کې خو لکه دا مسلې اکثر تپوسي نو دا خبرې شوې دغه جوابونه شو. الله خوشحاله کړه.